زه به کار نه څه کوای، ما به ټوبیل نه یا زه به خان ته للیږم چې زه دا وایم چې ما خان لا سیاستدان ته مجبوروي، ما ته دې مرګ راکوي، بهترین مرګ، اخر قیامت به زه خو به نن غاړو. قوم پسمانده ده، قوم چغې وهي، روډونه نسته دي، بجلی نسته دي، ټوبیل به خالي ودان ته کېږي، پیې ته به سکول کېږي. دې په دې لکې مروت سیاست نه سلای، جبر په سلای ده. تعلیم راغی، شعور راغی، بیداری راله، څه شي کمای دی ده، هسې دې غلام ځان نه جوړ کړی ده، سیاسي غلام یې، معاشي غلام یې، اخلاقي غلام یې، تر څو به دا ظلمانې نه ماتوي، تر څو به دې سیاستدانو ته غلام یې. رحمان الرحیم. زما ډېرو درنو کتونکو د مروت کمیونټي آواز پیج سره مخاطب یو. نو عزتمندو د لکي مروت په حوالې به د سیاست تیر گذشته 40-50 سال راسې یو خبرې وکړو. نو عزتمندو د لکي مروت ډېره لوی پسمانده خاوره ده او د دې پسماندګي بنیادي وجوهاتو ته به رادرومو. دې بنیادي وجې چې موږ مسلسل دا پسماندګي شکار یو. روډو ته که تو ګورې د رتنګ بله لاړ سه چې پنجاب تر کراس کوي، تا ته به جوته پته ولګېږي چې دا لکي مروت ضلع شوري سله. که د اوبو نظام ته دې وکتله، لاړ سه په ډرمو اوبه، بران اوبه خلک استعمالوي. بجلی نظام ته دې وګوره، بجلی نظام دې تتر بتر ده. سیاستدان هم داسې دي شخصیت دي چې دولت یې سره تا ته به چارې کېږي. هر چې کومه پالټۍ ده، موږ دا تذلیل د چا نه کوو چې فلانه یا فلانه. دې بنیادي وجې څه دي عزتمندو؟ دې ته رادرومو چې دې بنیادي وجې د لکي مروت په خاورې 2 کسو حکومت کړی ده، 2 کسو سیاست کړی ده. خان او ملا حقیقت خبرې به کوو چې چا یا چا چې څه خبره وي هغه منظریان باندې راولو. د لکي مروت په خاورې 2 کسو سیاست کړی ده، خان او ملا. خان د خدمت څګېوالی، ملا به د شریعت څګېوالی. که خدمت ته موږ وګورو خو هغه ډرمو اوبه دي، هغه بجلی دی نه وي، روډو د دا حال ده. که بیا د هغه شریعت څګې چې وللې، بیا دې مو ولیدله چې اوس پی ډي ایم ووټ چا ته ورکړه. نو که در موږ سیاستدان د دې ذمهوار دي، هغه وجه دا ده چې موږ په لکي مروت چې دې 2 کسو نه بغیره هېڅوک ووټ ته که بیا درېدلی ده، بیا خلکو د غربت ته کتلي دي، شخصیت ته کتلي دي، ووټ یې دالی اچولی ده. چیرې داسې چا نه دي کړي. که نه یو کال دې ولیدله چې عوامي نیشنل پارټۍ حکومت راغی، بیا دا ور علي سرور خان دوزمدي دي 4-5 ارب روپو کارونه یې دلته وکړل، که نه یې وکړل. اما څه دي حقیقت به خامخا وایو. صفرالله خان یو ټیم راغی، ښه کارونه یې وکړل. دا ملک عمران هم تکړه او نور سلیم خان دوال. عزتمندو دا نه خدای پاک موږ په دې خاورې چې دوراني غوندې یو کس پیدا کړ او نه د علي امین ګنډپور غوندې یو ځوان یې پسې پیدا کړ، که نه د دې پسماندګي نه موږ خلکو تکړه خلکو ته چیرې ووټ ورکړه. ځکه چې ته علي سرور خان ته ووټ ورکړه چې ملکزاده سړی ده، چې تا ته په فیل ځان باندې دا 4 ارب روپۍ را رهي، پاس بچې زیګوله 4 پیسې را رهي. که بیا ظفرالله خان تاریخ ګواړه درواغ به نه وایو. بل طرف ته چې کوم جمعیت علما اسلام به چې کوم کردار و، ټول سیټان به دولو کور نه کول. الحمدلله د لکي مروت خلکو نوجوانو چې شعور انشاءالله راغلی ده. دا شعور له کوم ټیم نه راغی؟ دا له دغه ټیم راغی چې په زم 2013 چې څه علي امیرالله خان دو پنسلل، بیا زمني چې دا بیا ورته ودرېد، دو سیټ پرېښه جمعیت والو. نو دغه امیرالله په 7-7.5 وټو باندې پڼ کړ. دلته ما وویل چې انشاءالله مروت قوم بیدار ده او اوس پوه شه شخصیت پسې نه درومي. که نه امیرالله پیله چانس و زیګوله تا ته راغلی و، تا سره واستوله. نو دا مروتو مطلب دا چې دا هغې دو بیداري راغله. موږ اصل بیسیکلی نن د ویډیو مقصد دا ده چې عزتمندو بیا مفتی انور صاحب ودرېده، هغه پاس چې هر کومې پالټۍ نه ده، خو انشاءالله هغه یې ختم کړله چې هغه موږ به کور نه درېدل. جمعیت وال داسې یوه غلطي له جمعیت نه وسله چې دو به ګوره ظفرالله خان دراو، کارکن سړی و، صالحیت اهلیت خبره وله. پسې دلته عزتمندو راغی هشام خان او لږ ډېرې چارې بېشکه وکړلې، خو چونکې هغه کوم
ریجیټ کون نه ریجیټ کون خو شاته خبره ده خو ورې پارټۍ کیک آوټ که پاکستان تحریک انصاف کیک آوټ که له دواړه وزارتونه درې که چونکې دا د موږ ضلع بدقسمتي وله یا خوشقسمتي وله زه چیرې دا نام نه ورکوم مخته دپاره د لکې مروت ته نوجوان طبقې نه چې یو خو بیخي د زیاړه سیاستدانو ته ووټ بیخي مه ورکوو موږ چارې تذلیل خیال نه ده ګوره که تا ضلع ته د وزیر اعظم راغلی ده فیډرل منسټریګانې تېرېستلې دي خو تا پسبندګي برقراره دله د اصل وجه دا ده چې ته لکیر فکر یو دوه کسو ته ووټ ورکړه ته ورته بدل خو که ته بدل که چې ته دا پسبندګي دې ختم کېږي که نه نو عزتمندو الیمین ګنډپور ته وګوره 3 کالو چې ته لاړ ته دې ریته چې ما ته یو ماشوم تر ورشه چې دی وایي چې علي خان هر یو وایي علي خان زنده آباد د قوم په ډډه خوړلی ده قوم په دې دوکو باندې چلیږي چې پیه ګنر ته دې کار کېږي واړ عمر پیه ګنر څه معنی لري بیا پیه ګنر به بیا ووټ پیدا کوي نو عزتمندو اصل بنیادي خبره دا ده عمران موږ څه خپل ده ورې میاوالي ضلع ده خو چې نن بیداري یې راوستله اصل شعور پاکستان تحریک انصاف په کوم وجر چیک که شعور بیداري په کار ده شعور چې بیداري راشي په کوم چې ترقي به خپله راځي دا لازم او ملزوم دي چې ته حق سچ نه پیژنې روغه بیمار نه پیژنې ته ترقي غواړې څرنګې بېنظیر نرمن صاحب دا وزیر اعظمان دې لکۍ ته راغلي دي څه ښځې ګوله کړي دي قوم ته نو موږ نن د ویډیو اصل مقصد دا و چې ګوره خان په لاس هیڅ نسل پاته سیاستدان په لاس هیڅ نسل پاته صرف کلاسفور نوکري د په لاس چې ده ازګوله په خدای دی زه به اوس کلاسفور نوکري کوم چې کروڑ روپۍ راکوي بیا یې دواله نه کوم دې نه بغیر د سره کار صرف پیه ګنر ته کېږي پېرې دا نه وایو جمعیت اکا خان دا که کومه پالټۍ ده صرف ګنره خان ته کېږي چې کوم سړی خانه ګنره پیه درې کي بیا دا خان کامیاب ده دا اړه سیاستدان دا درې کوي نه هسې دا کوم پسماندګي ختمېږي نه نو د نوجوان طبقې یقینا رچېږېږو به د قوم معمار یو مروتو ډېره نه میشته ده انشاءالله بیداري راغلی ده خو دا ته وایم چې دا ورې الیکشن ته داسې تیاري سره روزو چې چا ته ووټ ورکوو که ملک سلیم خان ده که علي سرور خان ده که ظفرالله خان ده که عرب خان ناظم ده چې چا ته تاسې ووټ ورکوو خو نوي کسانو ته بدل کو چیرې چې زړو ته نه کو ور زړو هغه تیر ویر رات گئی باد گئی شپه لاړه کیسه لاړه ما به اوس غلطه ته ما په دې 40-50 سال راسي اوس غلطه وي زه به کار نه څه کوای ما به ټوبیل نه زه به خان ته للیږم زه دا وایم چې ما خان لا سیاستدان ته مجبوروي ما ته د مرګ راکوي بهترین مرګ اخر قیامت به زه خو به نن غاړو قوم پسمانده ده قوم چغې وایي روډونه نسته دي بجلی نسته دي ته ما ته کوم نظام دی صحیح ده عدالت فیصله کړي نه مني څوک قانون خالی غریب پاره ده ټوبیل به خالی ودان ته کېږي پیې ته به سکول کېږي ته نظام خور واخله تاسو دې په دې لکې مروت سیاست نه سلای جبر په سلای ده ما بچای ته 3 ډیګري دي وسره دغه څه بزړېږي ولې چې خنانانو دغه میرټ چې تاغه ده دوکه ده NTS چې دوکه ده بچی مې 3 ډیګري کړي دي 14 دغه څه غریب شورېږي نو عزتمندو د دې لکې مروت تمام بهترین تاکړه ښاغلي خلک دي خو چونکې موږ خوږې خبرو باندې بیا غلط سو نوجوان طبقې ته درخواست ده چې دا ورې خو همت راوکړو تیر سیاستدانو که بالکل ریجیکټ کو نوي کسان میدان ته روباسو که تا ارمانونه نه کړه پوره تعلیم راغی شعور راغی بیداري راله څه شي کمای دی دا هسې د غلام ځان نه جوړ کړی ده سیاسي غلام معاشي غلام اخلاقي غلام تر څو به دا ظلمانې نه ماتوي تر څو به د دې سیاستدانو ته سجدې لګوي دې سیاستدانو به ته غلام ته به کلاسفور نوکري پاره کېږي ته BA ډیګري دي BS ته کړی ده MBBS خلک یو مروتو کومه کمای ده تر چې نو دا غلامي به تاسې ختموو او د دې تېرو سیاستدانو یوه خبرې امار وو وایي په نارو به بیا تر پورته نسه که مې سر درنه په ګور ولګاو دا قوم لاړو دا قوم ته دې زاړه سیاستدان فضول روان دي دا قوم یو که مني نه ته سره
نوجوان طبقیانت سره مني نوجوانو چې شعور راغی. عزتمندو موږ د ویډیو اصل چې مقصد دا ده چې دا قوم پاسمانګي ختمونه دپاره انتخاب صحیح وکړو، نوي کسان بدل کو. دا چې د چا د پلار جاګیر نه ده چې وایي چې زه به واړ عمر پاس یم. دا چا د پلار پراپرټۍ نه ده چې واړ عمر به یو غوساړ سیاستدان وایي لا یو دوه پالټۍ به وایي چې زه به پاس کېږم. بلکل یې بدل کو. روان الیکشن ته داسې تیاری وکړو او داسې توړې وکړو چې څرنګه دوب شطر باندې کرښولی وړله تاسې یې په وکرښو چې پته ولګېږي. لکه څرنګه امیر الله ټیم چې مو جواب وویه الله مو خوشحاله